عائشہ بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا وی زمان محبوب زما سره پخوا کې ناستو او د یخنۍ دا یخې ورځې به وي د ژمي یخې ورځې به وي چې کله په نبي علیه الصلاة وسلام به وحی شروع شو دا رنګ مبارک پی تک سور شو او خولې به یې په دې تندي رالی او داسې خولې به رالی چې د تندي نه به څڅېدلې دومره زور به د نبی علیه الصلاة والسلام جسم مبارک ته ورکو یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی د نبی علیه الصلاة والسلام سره خواته ناسته وه او د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون زما په پتون باندې پروت و لکه څنګه چې دوه دوستان ناستي که نه د نبی علیه السلام دا زنګون زما په پتون پروت و وی په دې دوران کې په نبی علیه السلام وحی شروع شوه وی قسم په الله د نبی علیه السلام د زنګون زما پتون ته دومره زور راکړ زما پتون زره زره مات شو دومره د وحی زور روایاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ په کوم وخه باندې ناستو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به د نبی علیہ السلام وزن نشو برداشت کولای فورا بکې ناستله دومره به د نبی علیہ السلام وجود مبارک درون شو چې کله وحی به شروع شو نو د قرآن دویم خاصیت دا دی چې د نزول ډیر په عجیبه انداز سره شوی ځنې نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی اسې جبریله دا کومه وحی چې ته ماله راوړې که نه دا تاله الله تبارک وتعالی په اسمان کې څنګه درکوي جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره ما ته چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو آیت یا یو صورت ملاویږي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله راشي او دومره تیزه زلزله راشي چې د اسمان تمامې فرشتې بېهوشه شي وی حتی تر دې پورې چې زه بېهوشه شم وی زه اوله هغه فرشته یم چې د الله تبارک وتعالی په دربار کې سر اوچت کم وی الله تبارک وتعالی مال یو آیت یا یو صورت راکی دا غې نه پس د فرشتو نه بېهوشي لاړه شي نو چې فرشتو نه بېهوشي لاړه شي زمانه تپوس کوي چې جبریله الله څه وفرمایل وی زه ورته وایم چې پلانکې آیت یا پلانکې صورت کې دا خبره فرمایلې ده وی تمامې فرشتې په اسمان کې چغې کې چې حق حق الله زموږ حق فرمایلی دي د الله پاک پیغمبره هغه صورت یا هغه آیت چې زه تا لښکته ځمکې ته راوړم زه یوازې نه رازم زما سره 80,000 فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزیږي بیا امام ذهبي رحم الله په خپل کتاب اتقان کې لیکلی دي چې په دغه 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نوري یعنی د قرآن یو آیت یو صورت د لکو فرشتو په نگرانۍ کې ښکته ځمکې ته راغلی دی بیا چې کله دا قرآن به په نبي علیه الصلاة والسلام نازلېدو د هغې زور ته ګوره زور ته عایشه بی بی فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زما محبوب زما سره پخوا کې ناستو او د یخنۍ دا یخې ورځې به وي د ژمي یخې ورځې به وي چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شو دا رنګ مبارک پی تک سور شو او خولې به یې په دې تندي رالی او داسې خولې به رالی چې د تندي نه به څڅېدلې دومره زور به د نبی علیه الصلاة والسلام جسم مبارک ته ورکو یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی د نبی علیه الصلاة والسلام سره خواته ناسته وه او د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون زما په پتون باندې پروت و لکه څنګه چې دوه دوستان ناستي که نه د نبی علیه السلام دا زنګون زما په پتون پروت و وی په دې دوران
چې په نبی علیہ السلام وحی شروع شوه وی قسم په الله د نبی علیہ السلام د زنګون زما پتون ته دومره زور راکوم زما پتون زره زره مات شو دومره د وحی زورو روایاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ په کوم وخه باندې ناستو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به د نبی علیہ السلام وزن نشو برداشت کولای فورن بکې ناستله دومره به د نبی علیہ السلام وجود مبارک درون شو چې کله وحی به شروع شو نو د قرآن دویم خاصیت دا دی چې د نزول ډیر په عجیبه انداز سره شوی دی دریم خاصیت د قرآن دا دی چې الله تبارک وتعالی د آسان کړي ډیر زیات دی هغه نابالغ ماشوم چې تر اوسه پورې بالغ شوی نه دی چې شروع وکړي نو قرآن په یادو باندې یاد کړي دا د قرآن اعجاز او خاصیت دی مخکې چې څومره آسماني کتابونه تیر شوي دي د هغې حافظ به صرف د هغې وخت پیغمبر و د تورات حافظ صرف موسی علیه السلام و د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام د زبور حافظ صرف داود علیه السلام نو چې د وخت پیغمبر به په لاره باندې روانو کنه خلکو به ورته ډیر په تعجب سره کتل وی وګورئ هغه انسان روان دی چې د هغه په سینه کې آسماني کتاب محفوظ دی خلق بډیر په تعجب سره ورته کتل وی دا هغه انسان دی چې د ده په سینه کې آسماني کتاب محفوظ پروت دی خو چې کله قرآن الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته ورنصیب کو نو دا اعجاز د قرآن دی دا خاصیت د قرآن دی چې د وخت پیغمبر خو پرېږده د وخت د پیغمبر امتیان خو پرېږده په امتیانو کې هغه ماشومان چې تر اوسه پورې بالغ شوي هم نه دي الله هغه د قرآن حافظان جوړ کړو الله هغه د قرآن حافظان جوړ کړو او دا د نبی علیه السلام د فخر خبره هم ده حدیث مبارک کې راځي میدان محشر به وي او د قیامت ورځ به وي الله تبارک وتعالی د طرف نه به اعلان وشي اے د تورات حافظانو ادرېږئ صرف موسی علیه السلام به په میدان محشر کې یوازې ادرېږي بیا به اعلان وشي اے د انجیل حافظانو ادرېږئ نو صرف عیسی علیه السلام به ادرېږي بیا چې کله اعلان وشي اے د زبور حافظانو ادرېږئ نو صرف داود علیه السلام به ادرېږي خو چې کله په میدان محشر کې اعلان وشي چې اے د قرآن حافظانو ادرېږئ نبی علیه السلام به په میدان محشر کې ادرېږي आवाज به وکړي اے زما د قرآن حافظانو ادرېږئ انشاءالله میدان محشر به د قرآن د حافظانو ډک شي انشاءالله او نبی علیه السلام به پې فخر کوي چې دا زما د امت د قرآن حافظان دي الله زما پلاره زما مورې نن ته په خپل بچي فخر کوي خوشحاله پی زما بچی حافظ قرآن دی زما بچی عالم د قرآن دی پلار نن ته فخر کوي په میدان محشر کې به ستا په دې بچي باندې د دواړو جهانو سردار فخر کوي انشاءالله نبی علیه السلام به پې فخر کوي الله نو زه هغې مور او پلار ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکومه کومو بچو چې نن ختم کړی دی زه هم تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي او زه به سیمه او زما مبارکي به سوي ای مورې ای پلاره تا
الله ته په هغه وخت کې مبارکي میلو شوې ده چې الله تبارک وتعالی لازمک او اسمان هم نو پیدا کړي. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه زر کاله وړاندې په خپل باندې د سورې طه او د سورې یاسین تلاوت وکړو. نو چې کله فرشتو دا کلام واوریدو نو فرشتو وی مبارکي دی وی هغه چا لره چې په چا به دا کلام نازلېږي او مبارکي دی وی هغه سینو لره په کوم سینو کې به چې دا کلام محفوظ کیږي او مبارکي دی وی هغه جبو لره چې په کوم جبو به د دې کلام تلاوت کیږي. وایا الحمدلله. د هر زمانی پیغمبر د ارزو کړي وا ارمان کړو کاش چې هغه کلام ماته میلو شوی د کوم کلام متعلق چې فرشتو مبارکي ورکولي خو الله دا کلام د هغې په قسمت کې نو لیکلی. دا کلام الله زما او ستا په قسمت باندې لیکلی و. فرشتو وي مبارکي دي وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو به د دې کلام تلاوت کیږي. نن زه او ته او زمونږ د ماشومان به چې قرآنونه راوالي او د قرآن تلاوت شروع کړي فرشتو وي مبارکي دي وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو به د دې کلام تلاوت کیږي. څومره بختور یې د علماو قدر وکړئ د مدرسې قدر وکړئ د مدرسې د ماشومانو قدر وکړئ. دا نن چې مونږ په آرام او په سکون باندې ژوند تیرو دا د دې ماشومانو برکت دی. دا نن چې مونږ په سکون باندې ژوند تیرو په آرام باندې ژوند تیرو دا د دې ماشومانو برکت دی. دا د دې مسجد برکت دی. دا د دې مدرسې برکت دی. دا د دې مدرسې د استاد برکت دی. حدیث مبارک کې راځي کله چې په یو علاقه کې ګناهونه شروع شي الله تبارک وتعالی وغواړي چې په دې علاقه باندې خپل عذاب راولي. الله تبارک وتعالی غصه شي چې وایي لا اله الا